سلامونه ملګرو، جنید خان ما تاسو له یاد شي احمد شهزاد په بابر اعظم باندې یو ډېر غټ تنقید کړی و چې بابر اعظم یو فیک کنګ دی، په میډیا باندې د خلکو اوچت کړی دی. نور د دس سټیټس چې کوم دی ریکارډ چې کوم دی زمانه هم بدترین دي. نور هم څه خبرې دي چې احمد شهزاد له د هغې جواب په شو کې امام الحق ورکړی دی او یو ډېر قراره جواب یې د بابر اعظم د طرف نه امام الحق احمد شهزاد له ورکړی دی. څه خبرې شوي دي، څه جواب یې ورکړی دی، مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې کوم هغې نه پس په تاسو هم کمنټ کوئ چې آیا احمد شهزاد په حق دی او که نه ورسره امام الحق چې کوم په لایف شو کې ناست هغه په حق باندې دی او که نه بابر اعظم په حق باندې دی. تاسو به خپل رای په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. جی راځو جی، احمد شهزاد ویلو چې بابر اعظم فیک کنګ دی. د ده چې کوم ریکارډ دی هغه زمانه هم بدترین دی. په T20 ورلډ کپ فارمیټ کې ورلډ کپ میچونو کې په T20 ورلډ کپ میچز کې د هغه ریکارډ زمانه هم بدترین دی. ایوریج سټرایک ریټ 111 دی په T20 ورلډ کپ کې د بابر اعظم. ایوریج سکور تقریبا 24 ته 22 ایوریج سکور دی، دینه هم خواوشا کم دی. مطلب ډیر خراب ریکارډ دی په T20 ورلډ کپ کې، په 21 ورلډ کپ کې، په 22 کې، په 24 کې. د درې ورلډ کپ کې د بابر اعظم ډیر خراب بیټینګ کړی دی د درې وړو ورلډ کپو کې. نو په دې احمد شهزاد غټ تنقید کړی چې دا یو فیک کنګ دی. په دغه شو کې ورسره امام الحق هم ناستو چې هغه ول ما غټیم جواب ورکړی دی. ول ګوره بابر اعظم که کنګ دی کنه نو هغه نه تا جوړ کړی دی نه ما جوړ کړی دی، بلکې وایي هغه د ټولې دنیا جوړ کړی. هغه له کنګ چې وایي نو دنیا ولا وایي، نه PCB جوړ کړی دی، نه تا جوړ کړی، نه ما جوړ کړی دی. او بل د بابر اعظم ریکارډ خبره وایي تو کنه وایي ما له اوښیه د پاکستان کرکټ ټیم کې مخکې یا اوس کلاړیانو کې چې د هغه ایوریج 50+ وي. وایي شته داسې کلاړي. بیا احمد شهزاد ولا وی چې نه نشته، ځکه بابر اعظم په ODI کې ایوریج چې کوم دی 50+ دی، په ټیسټ کې هم ایوریج 50+ دی. مطلب هر میچ کې دی 50+ سکور کوي په ODI کې. ایوریج 50 نه 12 دی په هر میچ کې د بابر اعظم. وایي اوخه مال داسې کلاړي چې د هغه یا مخکې زړو کلاړیانو کې یا اوس کلاړیانو کې داسې یو کلاړي وي چې د هغه ایوریج د 50 نه 50+ وي. وایي د بابر اعظم دی. بابر اعظم وایي د پاکستان لپاره سکور کړی دی په ODI فارمیټ کې، چونکې په ټیسټ کې به نه کړي یا په T20 کې نه کړي. خو بابر اعظم که کنګ دی نو دا دنیا جوړ کړی دی، دا ما تا وایي نه دی جوړ کړی. ته پې چې کوم تنقید کې صرف اور صرف بابر اعظم وایي تا ټارګېټ کړی دی نو اداره بابر اعظم دی کې هم قصور نشته. بل بابر اعظم کوئی کوم کپتان جوړ شوی دی نو هغه دا نه دی ویلي بورډ پسې نه دی ورغلی چې ما کپتان کا. وایي هغه ویلي دي چې بورډ ولا کپتاني ورکړې ده، PCB ولا کپتاني ورکړې ده. PCB چې کوم دی یو ځل کپتانۍ نه لري کو دوباره کپتان کو. شاهین افریدي کپتان کو، شاهین افریدي له یو سیریز ورکو هغې نه پسې دوباره ډراپ کو کپتانۍ نه اور بابر اعظم له کپتاني ورکه. نو یې کې هم د بابر اعظم قصور نشته. بابر اعظم قصور صرف دا دی چې هغه کپتاني قبول کړې ولې ده. دا چې کوم دی جواب ولا ملو شوی دی د امام الحق د طرفې دغه له ملو شوی دی. احمد شهزاد له دی ولا هم ویلي چې موږ له پکار چې موږ کلاړي تنقید پاغو کو ایز ا کرکټ پلیئر دغه په کرکټ کیریئر باندې تنقید کو. یو کلاړي وایي موږ له نه دي پکار چې دغه موږ پرسنلی ټارګېټ کو، د هغه ذات موږ ټارګېټ کو یا هغه موږ پرسنلی هغه موږ ټارچر کو یا پرسنلی هغه پسې موږ خبرې کو. نو امام الحق د بابر اعظم ډېر غټ سایډ ایښتلی دی، بابر اعظم طرف ایښتلی چې په دې ولا احمد شهزاد دا هم وایي چې ته په سنټرل کانټریکټ کې ځکه دا خبرې کوې چې کله ستا سنټرل کانټریکټ ختم شي بیا چې زه کومې خبرې کوم به تم کې. نو هغه وایي نه وایي زه اوس هم دا خبرې کوم او چې کله سنټرل کانټریکټ مې نه کله بوډا شم هم به هم دا خبرې کوم. دا ولا امام الحق ویلي دي. نو دا څه اهم خبرې وې تاسو سره مې شریک کولې. خپل رای په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. والسلام.